السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په څنګ کې راسره ناست یو پیل بیا جناب قاري مفتاح الدین اسد صاحب. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر په علاقې په ستونزو د علاقې په مسایلو او بیا خاص کر چې داسې څه ایشو وي په هغې باندې خبرې اترې کوو، هغه مخې ته راوړو. نن یو پیل بیا ستاسو سره د انصاف خبرې اترې به شروع کوو. دا تاسو زما سره د شړشمو اوبه بوتلې یعنی قاضي محترم بوتلې یو سایز دی، په یو کې تیل ډیر دی، په یو کې لږ دی، او که بیا الټه کې نو بیا دا نیم په نیمه تشي. څه غواړي انصاف هغه تقاضي چې کوم دی هغه ختمي. السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو خیر جی برابر دا خو تاسو یو ډیره اهمه مسله راوړه، چونکه رسول الله مبارک ارشاد دی فرمایي چې کوم سړی دوکه وکړه جی د زمونږ نه دی. جی قرآن شریف کې باقاعده آیت دی اقیم الوزن بالقسط، وزن په انصاف سره ډکوي. زبردست. ٹھیک شو. دا دواړه د تیلو بوتلې دي. بالکل. دا یو دی چې د سوات، دا یو دی چې د ملاکنډ پار په صحیح مردان ډیویژن. صحیح. تاسو وګورئ چې دا یو هم پیسې ګټي حج له بځي، دا بل هم پیسې ګټي حج له بځي. حج له بځي. بالکل. دا زمونږ سواد دی جی. دې بوتل ته وګورئ چې دا مونږ د خیر سره پاستر کو نو پته کې نیم تیل لازم. نیم تیل لازم دي پورې. دا د مردان نه دی که د مونږ پاسترم کو د مو هغه د به اق حد لازم واپس. نفس به سره نه دی. بالکل. اولان کې تیل دې ځوانو ته وګورئ، تیل یو شان دي، د بوتل یو شان دي، ریټ ته ځوانو یو شان دي، د یو دا تیل هم خدي او وزن هم برابر دی، د دې بل دا تیل هم ګډوډ دي او د وزن دي چې نو قصد دغه چونکه دا زمونږ مسلمانی ده، الله پاک ته کړو چې زمونږ بل ته خیر ورسو او دا تلې دا انصاف چې کوم دی دا زمونږ په لاس کې دی. په دې باندې موږ خپل کوشش وکړو چې دې باندې بل انسان ته بل مسلمان ته نقصان ورته نه رسي. نو قاصد څه پیغام لري په دې حواله سره؟ نو دیرشمه سپاره کې د سوره مطففین ویل للمطففین جی هلاکت دی د کمی کوونکو لپاره. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، چې هغه کله خلکو له وزن ورکوي نو کم ورکوي. خیر. واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون، او چې کله بل نه خپل سی ورکوي هغه کم ورکوي، چې د بل نه علي هغه پوره علي. نو دا دواړه دي، دا دواړه کاروباري حضرات دي او د دوی د کارکردګۍ ته وګوره، دا دواړه بوتلې په سیز هم یو شانتي دي. بالکل هیڅ فرق پکې او نشته. په تیلو هم یو شانتي دي، خو ته د یو د وزن ته وګوره او د بل دی ته وګوره. او مهرباني تاجر برادری چې څومره ده نو وزن په انصاف سره، ځکه په دې باندې الله پاک قرآن کریم کې څو آیتونه نازل دي، د رسول الله مبارک ارشادات هم دي په دې حواله سره، او باقاعده سزا په تور وعید په تور باندې د سوره مطففین هم په دې نازل دی جی چې کوم د وزن خپل پوره ورکوي او هلاکت وي دا غچا د پاره چې کوم سړی وزن کموي، کوم سړی ملاوت کوي، ځکه دا د مکې د مشرکانو عادت او مسلمانانو کې صرف تاسو جمعات پاتې دی او حج پاتې دی، روزه پاتې دی. نور په مسلمانانو کې دنه معاملات انتهایی خسته حال. ملاوټي شیزونه د دین مخکې هم موږ ډېر ذکر کړی دي، خو د هغې څه قسم روکتام انتظامیه وغیره دا اوسه پورې څه نه دي کړي. بالکل. نو که دا ویډیو د تاجران برادري ګوري نو دوی خپله قبله په خپله باندې درست کړي او د الله نه دي ویلي چې دا موږ په کوم طرف روان یو، څنګه ګامونه موږ پورته کوو، زه به ریزه ګټم، زما بچي به خوري. بالکل. نو په خپله د دوی په ځای ګریوان کې سر ښکته کړي او سوچ کې وکړي. ډېره مهرباني. ګران کتونکو، زموږ د ویډیو مقصد چرې دا نه و چې د چا د کمزرپي وشي، د چا د هغه ته نقصان ورسي، خو دا پیغام و چې هملا خپله قبله درست کول پکار دی، که هغه په هر طبقې سره تعلق لري او خاص کر بیا په وزن په لحاظ سره، بیا په ملاوټ په لحاظ سره، چونکې دا وختي دنیا ده، خپل آخرت تبه کول نه
موږ په کار چې موږ بچ کو هغه ځان لپاره سنه سوکو. نو زه عبدالله شیرین او قاری مفتاح الدین اسد صاحب تاسو په ټایم یاد ورو د لوی الله په امان.